بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو محصلینو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د سوداګریز احصایې 940 درس مو ده. له دې مخکې مو 48 درس ولوستل چې هغه هم د انحرافاتو په مورد کې ول، یعنی وسطي انحراف مو څنګه پیدا کړل، څنګه کولی شو چې وسطي انحراف پیدا کړو. نن مو هم د همغه درس په ادامې د انحراف پیدا کول دي، خو دا د میدیان له مخې نه، د میانې یا د منځنۍ حد له مخې نه څنګه کولی شو چې موږ د میدیان له مخې نه هغه انحراف وسنجوو. محصلینو د دې په خاطر باندې چې موږ پوه شو چې د میدیان د له مخې نه یا د میانې یا د منځنۍ د حد له مخې څنګه کولی شو چې موږ انحراف پیدا کړو. نو د دغې په مورد باندې موږ یو مثال لرو. مثلا همغه تیر ارقام مو دي چې زموږ اعداد او ارقام راکړل شوی ده، او هغه اعداد او ارقام مو په صنفونو باندې ویشل شوی، په طبقو باندې ویشل شوی، چې دا یعنی فریکونسي لرونکی ده. کله چې داسې ارقامو سره موږ مخامخ کیږو چې هغه په طبقو باندې ویشل شوی وي او بیا په فریکونسي ولري، نو په دغه صورت کې موږ څنګه کولی شو چې د میدیان له مخې نه موږ د هغه انحراف پیدا کړو. د وضاحت په خاطر باندې موږ مثال لرو چې دلته موږ مثال لرو. محصلینو له به یو جدول رسم کړم. جدول مو په کلاسونه دي، د فریکونسیانې دي، متراکم متزاید فریکونسي لرونکی ده، او همدارنګه د نورو مشخصاتو چې بیا فورمول کې راکول کیږي هغه پیدا کول دي. په دغه شکل باندې موږ مخکې ځو. محصلینو موږ ته کوم ارقام او اعداد چې راکړل شوی ده، موږ په لومړي قدم کې دلته شماره لرو. مثلا موږ څو صنفونه لرو، یعنې په اعداد او ارقام تیر موږ ته په طبقو باندې ویشل شوی ده. تقریبا موږ 6 طبقې لرو، 1 2 3 دا د 4مه طبقه، د 5مه طبقه او د 6مه طبقه. اخر د مجموعې په خاطر باندې 1 2 3 4 5 او دا هم 6مه. دلته موږ ته چې ارقام راکړل شوي هغه په ټولګیو باندې ویشل شوی ده. ټولګي دي مثلا له کوم رقم نه، د 0 نه تر 40 پورې ده، 40 نه تر 80 پورې، 80 څخه تر 80 پورې ده، او 80 څخه تر 100 پورې، 100 څخه تر 120 پورې، 120 څخه تر 140 پورې اعداد او ارقام راکړل شوي دي. د هر یو فریکونسي معلومه ده. موږ فریکونسي چې لرو 2 3 5 10 او 4 1. مجموعه د فریکونسیو چې زموږ دا مجموعه د فریکونسیو هغه 25 ده. 2 5 5 او 10 40 دا هم 25. مجموعه د فریکونسي مو 25 ده. خو سوال دا ده چې دا د دغه ارقام له مخې تاسې وکولی شي چې دا انحراف د پیدا کړی، خو انحراف شرط دا کېښودل شو چې د میدیان له مخې نه. اوس په لومړي قدم کې موږ ته څه کول پکار ده، یعنی موږ اول چې کله د میدیان له مخې نه چې زه هغه پیدا کړم، نو دلته موږ ته ضرورت ده چې انحراف پیدا کول لپاره چې دا موږ پیدا کړو ایکس آی منفي د میدیان، یعنی کم د میدیان له مخې نه باید موږ وسنجوو. دا د میدیان له مخې نه چې موږ دا سنجوو، نو د هغه لپاره موږ فورمول لرو چې انحراف د ای ډي د چی شي له مخې نه د میدیان له مخې نه، نو دا مساوي کیږي مجموعه د اف آی، مجموعه د اف آی قیمت د مطلقی د ایکس آی منفی ام ڈی. دا قیمت مطلقه در نغواړي تقسیم پر مجموعه د فریکونسي د میدیان ده.
آی ولیکو لاندې دغه ته نقطه کېدم چې د آی ده فریکونسي مجموعه ده نو دی فورمول ده چې د میدیان له مخې نه موږ کوو د دغې فورمول له مخې نه باید موږ څه وکړو هغه انحراف پیدا کړو خو د انحراف د پیدا کولو لپاره موږ ته ضرورت دا ده چې باید موږ دلته مخکې اول په لومړي قدم کې موږ باید میدیان پیدا کړو که چېرته میدیان موږ پیدا نه کړو د دغه یعنې میانه د دغه هغه پیدا نه کړو دغه ارقامو موږ انحراف نشو پیدا کولی نو لازم ده چې موږ باید څه وکړو موږ میدیان پیدا کړو دلته ام ډي پیدا کړم ام ډي مساوي کېږي د چی سره ال ده هغه د میدیان د کلاس یا د میدیان د صنف کوچنی هغه سرحد هغه ده جمع یا مثبت د n پر 2 منفی اف سی یعنی د میدیان د کلاس نه پورته هغه چې ده فریکونسي چې ده مجموعه فریکونسي ده او تقسیم پر میدیان د کلاس هغه فریکونسي ضرب د سی یا فاصله ده نو دا فرمول د موږ د میدیانو چې مخکې مو درس کې یا په مخکې تیر شوو درسونو کې موږ په دا مو پیدا کړل څنګه پیدا کېږي اوس کله چې زه میدیان پیدا کړم د وضاحت په خاطر باندې n پر 2 په لومړي قدم کې باید موږ څه پیدا کړو n پر 2 n څومره ده دلته زموږ n څومره ده 25 ده ښه 25 تقسیم پر 2 یعنی مجموعه فریکونسي تقسیم پر 2 دا به څو شي 12.50 سره اوس کله چې 12.50 مو پیدا کړل نو دا به کوم هغه چېرته پیدا کوو موږ نو دا به موږ په متراکم فریکونسي ته ضرورت لرو چې موږ متراکم فریکونسي باید پیدا کړو په دې ځای کې اوس په لومړي قدم کې موږ ته ضرورت دا ده چې باید څه وکړم فریکونسي پیدا کړم کوم فریکونسي متراکم فریکونسي متراکم متزاید فریکونسي باید موږ پیدا کړو د متراکم متزاید فریکونسي په خاطر باندې چې موږ دا پیدا نه کړو موږ نشو کولی چې مخکې لاړ شو نو دلته اعداد او ارقام چې موږ ته راکړل شوی یعنی دوه دا دې سره جمع کړم دا کېږي 15 د 15 سره جمع کړم لس او لس جمع کو شل نو دا کېږي 40 او دا هم 15 ښه اوس دا عدد او ارقام زه باید په دغه کې یا خپل هم دغه عدد پیدا کړم یا له ده نه چې کوم کلاس کې دا شامل ده هغه مجموعه د فریکونسي باید موږ پیدا کړو اوس په دې کې وګوره په لس نه A12 ځي نو په دې معنا سره چې دغه کلاس زموږ دا د میدیان کلاس ده ځکه چې 12.15 په دغه فریکونسي کې وجود لري کله چې دا مو پیدا کړل د همدغې کلاس ال پیدا شو ال باید پیدا کړو ال څومره یعنی د دغې میدیان د صنف د کلاس کوچنی سرحد ده کوچنی سرحد څومره ده 80 ده کله چې د اتیام پیدا شو یعنې پروتون پیدا شو اف سی یا په ځینې کتابونو کې لیکل شوي چې اف ام منفي یو په دې معنا سره چې د کلاس فریکونسي د همدغې میدیان د کلاس فریکونسي منفي یو په دې معنا سره چې منفي یو کلاس د تیر کلاس د مختلف کتابونه مختلف هغه لیکلي دي نو دلته په دغې ځای کې مفهوم دار کړي چې د دې نه پورته کلاس فریکونسي مو څومره ده هغه وایي لاس ده نو اف سی پورته کلاس هغه فریکونسي لاس شول بل مو د همدغې کلاس فریکونسي مو څومره ده لاس ده د همدې کلاس فریکونسي مساوي د څو سره ده لاس ده فاصله مو څومره ده یعنې د دوو حدونو یعنې کوچني حدونو دواړه سره چې منفي کم څومره ده 80 د شپېتو سره منفي کم یا د څل د 80 سره منفي کم نو زموږ دغه فاصله مساوي د څو سره ده 60 سره ده کله چې دا مو پیدا کړل موږ دغه اعداد او ارقام په فورمول کې وضع کوو فورمول کې مثلا دلته علم څومره ده 80 مثبت څو سره ان پر 2 مو مخکې پیدا کړ څومره ول دغه 12.15 مثبت منفي ده کله چې دا منفي شي هغه څومره ده لاس تقسیم پر هغه د خپل د میدیان د صنف یا د کلاس هغه فریکونسي لاس ده فاصله مو څومره شل بس 80 مثبت دا دواړه چې ترې منفي کړم 2.15 پاتې کېږي لاس ضرب د 60 سره ده کله چې دا من خلاص کو پس میدیان مساوي کېږي میدیان مو کله چې پیدا کړ نو دا مساوي کېږي د څو سره 19.5
بخښنې سره کله چې دا هغه یو له بل نه تفریق کو هغه کو نو دا 15 اتیا مساوي د 15 اتیا سره کیږي مساوي د څو سره 15 اتیا سره شه اوس کله چې دا مو پیدا کړل لدین وروسته راځو دغه هغه ته x منفي هغه پیدا کوم د بعد موږ دلته د یک هغه پیدا کوو وسطي د کلاس وسط پیدا کوو موږ د چورتوسو د کلاس وسط موږ پیدا نه کوو بیا هم نشو کولی د کلاس وسط څنګه پیدا کوو موږ دلته یعنې موږ دلته باید د کلاس اوسط پیدا کوو اوسط د کلاس اوسط ښه دا دواړه جمع کم کېږي دا دواړه چې جمع کم څو کېږي شپېته شل جمع شپېته تقسیم پر دوو دا کېږي مساوي د څو سره 13 سره شول څلوېښت د سل کېږي دا څومره کېږي 50 کېږي شپېته جمع اتیا تقسیم پر دوه دا مساوي د اویا سره اتیا جمع سل تقسیم پر دو باندې کېږي دو کا دا به 90 شي ښه یو سره شل تقسیم یعنې سل دا یو سل دا یو سره شل یو او سل د 200 تقسیم پر دو باندې کم دا یو سل لس کېږي یو سل شل جمع یو سل څلوېښت دا کېږي 280 تقسیم پر دو کو دا یو سل 13 کېږي دا هم پیدا شول اوس موږ چې پیدا کوو دلته x منفي m پیدا کوم x منفي m x منفي ام ده ام هغه زمونږ میدیان ده او د هر کلاس هغه چیرې ده هغه دا شول کله چې دا پیدا کړم میدیان اوس څنګه پیدا کوم دی یعنې په دې معنا سره چې 13 منفي څه شی میدیان مو څومره ده اتیا ده 15 اتیا ده دا باید پیدا کړم دا باید موږ پیدا کوو اوس کله چې زه دا پیدا کوم 15 اتیا دا سره منفي کم څومره دا څومره کېږي تقریبا منفي څومره دېرش چې د هغه نه لاړ شي د 15 اتیاو نه دا به مساوي د څو سره کېږي دېرش منفي 15 اتیاو کومه نو دا کېږي منفي 15 دا بل دېرش د 50 منفي څو شل ښه په بخښنه سره چې زه د هغه کوم 50 منفي 15 اتیا زموږ میدیان هغه څومره د 15 اتیا ول 15 اتیا دا منفي 15 دېرش کېږي ښه اویا منفي 15 اتیا سره دا کېږي منفي 15 د 90 منفي 15 اتیا 15 دا کېږي چې هغه 15 اتیا ترې منفي کم دا کېږي 25 دا چې ترې هغه کم شل دا ده او 15 هغه دا هم کېږي 45 دا خو پیدا کړل اوس له دې نه وروسته کله مو چې دا پیدا کړل دا مو پیدا کړم له دې وروسته کله مو چې دا پیدا کړل د ده اوس قیمت مطلقه باید موږ پیدا کړو قیمت د مطلقې د ده که زه پیدا کړم د همدې قیمت مطلقه لن به کولک سره چې قیمت د مطلقې پیدا شي یعنی که چېرته قیمت د مطلقې پیدا کړو دا منفي ټول دې ختم کړه خلاص همدا پاتې کېږي قیمت د مطلقې همدا قیمت د مطلقې ده چې کار لږ لنډ کړو اوس د دې وروسته موږ څه کوو د ده دا کلاس اخلو یعنې f ضرب د x منفي m د میدیان ده سره موږ ضربوي دا باید موږ پیدا کړو اوس کله چې دا زه پیدا کوم دا اخلم له دې فریکونسي سره موږ ضرب کوو نو څو به شي محصلینو نو دا کله چې دا ضرب کوم ښه یعنې په دې معنا سره وضاحت په خاطر 2 ضرب دی 55 نو دا هم کېږي 110 15 دی ضرب دی فریکونسي 3 ده دا کېږي 115 15 ضرب دی 15 فریکونسي هغه ده 15 اویا 15 ضرب دی لسو نو دا به شي د هغه سره
50 سره 25 ضرب څلور دا کېږي سل 45 ضرب دی یو دا هم کېږي 45 ښه او دا جمع کې سره کله چې دا جمع شو دلته باید موږ مجموعه پیدا کړو مجموعه د اف ایکس آی منفي ام سره دغه مجموعه باید موږ پیدا کړو کله چې موږ مجموعه پیدا کړو نو دا به څنګه کوو دا ټول جمع کړه 1 جمع 115 جمع 15 اویا جمع 50 جمع 100 او جمع 45 نو دا کېږي مجموعه څومره 415 دا مجموعه مو پیدا کړه موږ که چېرته فورمول ته ورشو فورمول ته په فورمول کې موږ ته مشخص لیکل شوي ول چې د ده دا یعنې د ده هغه چې زه پیدا کوم دا انحراف چې پیدا کوم د میډیان له مخې نه نو دا مساوي کېږي مجموعه د اف آی ایکس آی منفي ام ده تقسیم پر څه شي تقسیم پر خپله مجموعه د فریکونسیو باندې مجموعه د فریکونسي دا زموږ فورمول و چې د دغې لار نه اوس دلته موږ ته هر څه معلوم ده چې د میډیان له مخې نه دي ښه د میډیان له مخې نه دې مجموعه مو پیدا کړه مجموعه څومره ده دا ده 415 تقسیم پر مجموعه د فریکونسي څومره ده دلته معلوم ده موږ ته سو 25 مجموعه د فریکونسي زموږ 25 ده ښه تقسیم پر 25 کم کله چې دا زه منفي کم 415 تقسیم پر 25 کم نو دا مساوي کېږي د څو سره 19.5 سره 19.5 سره نو محصلینو دغه د میډیان له مخې نه موږ هغه مو پیدا کړل انحراف مو پیدا کړل نو خپل درس جمعبندي کوم په دې شکل باندې چې کله موږ وغواړو چې اعداد او ارقام موږ ته راکړل شوي وي او دا موږ د میډیان له مخې نه موږ د انحراف پیدا کړو د انحراف د پیدا کولو لپاره مو اول شرط مو دا ده چې موږ باید څه وکړو موږ میډیان پیدا کړو که چېرته میډیان موږ پیدا نه کړو نو بیا نشو کولی چې مخکې لاړ شو د میډیان د پیدا کولو لپاره موږ د فورمول درلودم نو د هغې لپاره ملازم و چې موږ متراکم متزاید فریکونسي هغه پیدا کړو له هغې وروسته بیا موږ د ټولګۍ اوسط پیدا کړو د هر ټولګي اوسط پیدا کوو کله مو چې دا پیدا کړل اوسطونه مو پیدا کړل له دې نه وروسته کوم عدد مو چې میډیان مو پیدا کړم دغه 15 زموږ میډیان و کله دغه له دې نه بیا یو له بل نه منفي کوو یعنې ایکس منفي ام ده دلته هر ایکس موږ ترې منفي کوو مقابل جانب کې ورته مخې ته لیکو کله مو چې دا ولیکل له هغې وروسته بیا دغه اعداد او ارقام چې لاسته راغلي دا ضرب د فریکونسي کوو یعنې کم فریکونسي د هر کلاس سره فریکونسي موږ په دې شکل باندې بیا مجموعه د فریکونسي چې د دې قیمت مطلقه زموږ په کار په دې کې موږ دلته قیمت د مطلقې په کار و دا په دې شکل باندې مو پیدا کړل 415 شو کله چې 415 مجموعه د فریکونسي سره د قیمت د مطلقې د ایکس منفي ام دا مو پیدا فورمول ته راغلو په فورمول کې هم دا شی و دغه اعداد او ارقام چې موږ دلته تیار پیدا کړل دلته وضع کړل چې 415 شول له هغې وروسته مو د دې فریکونسي مو لیکل د خپل د میډیان د همدې کلاس د مجموعه د فریکونسي مجموعه د فریکونسي 25 ټول دا مو تقسیم پر 25 کولو نو جواب شو 19.5 نو محصلینو دا زموږ د نن ورځې درس چې د میډیان له مخې نه انحراف مو پیدا کړل راتلونکی درس مو انشاءالله د مود له مخې ده چې د همدې درسونو ادامه ده تاسو درانه خدمت ته به انشاءالله ارائه کوم نو محصلینو تر بلې ورځې پورې چې ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم تل اباد او خوشحاله اوسئ له توجه څخه مو مننه